السلام علیکم مینوالو امید لرم چې تاسو په ټول جوړ به وي. ظاهرشاه خلک 15 کاله بعد خپل مور سره میلاو شو. مینوالو دا څنګه تللی او چاته تللی او څنګه د خپل د مور نه دا بېدرکه شوی، ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، څوک چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینوال دغه وروسته د دغه شانته ډېرې واقعې مخې ته راځي چې نن څنګه په سوات کې دا واقعې مخې ظاهرشاه خلک 15 کاله بعد خپلې مور سره میلاو شولو، چې 15 کاله مخکې دا دې مور ته یې خپل لیور وویلې چې لاړ ستا مور مړه شوې ده. خپل د پلار کور ته راغلله او ورته چې وکتل نه مور نه وه مړه شوې. خپل کور ته واپس راغلله، یعنې خپل د خاوند کور ته واپس راغلله. نو ظاهرشاه چا خرڅ کړی، تره خرڅ کړی او مور ته یې پته نه ولګېدله چې څه موده پسې مور ته پته ولګېدله چې ظاهرشاه خو یې خرڅ کړی او بوتلی. نو مور وایي چې ما بیا د نګه ټیم نه مونځونه د شپې مونځونه مې هم شروع کړ او سبقونه او ختمونه مې شروع کړ. الله تعالی 15 کاله بعد ما ته ظاهرشاه میلاو کړلو. او د ظاهرشاه مور وایي چې نننۍ ورځ په ما باندې ډېره زیاته سخته د خوشحالۍ ورځ ده. جامو کې یعنې نه ځایېږم چې زه اوس دې چې زه ستاسو په کم حالات باندې شکریه ادا کړم. بچي زه واقعي خبره د بچي ډېر سخت خواږه وي چې نن څنګه د ظاهرشاه مور خوشحاله ده او د ټولو خلکو شکریه ادا کړله. 15 کاله بعد ورته خپل زوی میلاو شو. مینوالو الله تعالی دې دغه شانتې خوشحاله ساتي. زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې په خپلو بچو باندې خیر ساتئ، چې هر چېرته ځئ خپل بچي مه پرېږدئ. حتما د خپل د غېږې بچی ځان سره ګرځوئ. که چارې نه ګرځوئ نو بیا به دغه شانتې د ظاهرشاه د مور په شانتې به رغوني او 15 کاله به بیا دغه شانتې کارې کوي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.